بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمن موجود یم په آزاد منډی شه او دا شه د ګیس حواله سره جرګه منعقد شوې دو د ټول بانی کومینه احمد زای کوم عثمان زای کوم او د بانی چې سمرا کومینه دی هغه په داشه موجود دی. وزیر او بانسی ټول په دا جرګه شه موجود دی او دغه جرګه د ګیس حقوق حواله سره منعقد شوې ده. د ډېرې میاشتې نه دغه جدوجهد لګیا ده او اوس دغه تحریک چې ده یو زیر یې نیوله ده او د یو زیر حالت ته رسېدله ده. قدرمنې په ګیس یا پټرول یا چې څومره نره معدنیات یا څومره ذخایر دي، قائد اعظم محمد علی جناح د دغه ملک بانیو آدمیش ټولې تسلیم شده یوه پرسنالیټي دو. د ایغ د خولې دغه فرمان ده چې د وسایل چې کیم تقسیم دا وي دا شی کېږي چې کیم ذخایر په کیمه علاقه شي پیدو شي او په کیمه علاقه شي هغه اروزی اول په هغه باندې د استعمال کولو حق د هغه علاقې د خلک ده. نن په افسوس سره زه دا خبره کوم چې د پاکستان ریاست د پاکستان ادارې د پاکستان معتبرون هغه د بابای قوم د دغه کول نه انحراف کوي او د دغه خبرې نه انکار کوي. ویلې چې په کیم ځای شاه چې وسایل پیدو شي هغه ډایرک راسې شي چې کیم مضبوط خلک وي هغه کېرې ته هغه وسایل راسې شي. په سن 1958 شه په بلوچستان په سوی مقام باندې ګیس دریافت شو. د میشت سوی ګیس وته وی هغه نه بعد هغه سوی نه پایپ لاین ولګید او لاهور ته ورسېد. لاهور نه بعد د پنجاب چې کومه وړې اضلاع دي او چې کومه غاټه ضلع دي هغه ته ورې تقسیم شروع شو. هغه نه بعد کراچي ته لوړ. کراچي نه بعد داسې ورې په سند شه پلاو کېده. په بلوچستان شه خلک ارویشل په یک ټیم شه او په بلوچستان شه یو داسې تحریک شری شو او یو بغاوت شری شو. هغه بغاوت چې کومو چې په یک ټیم شه شری شو د هغه آثار نن یا نه ختمه شي. نو د بغاوت داسې یو عجیبه شی ده چې کیم حکومتینه یا د احمقانه او د بیوقوفي حکمت عملی اختیار کو بیا هغه سره دا شی کېږي چې د هغه خلاف بغاوت چالو شي او هغه بغاوت بچره یا ختمه شي نه د هغه آثار په یو نه یو ټیم شه بیا رجوته شي. هغه نه بعد په سن 1978 شه یعنی تقریبا 20-22 سال بعد بلوچستان ته ګیس ملاو شو او هغه یا خلی کویټه ته ګیس ملاو شو او چا کیم دور دراز علاقې دی په آشه مون نن یا خیال نه کوي چې ګیس پشه موجود وي. ایس دغه حالت په کې پی کې شه لګیا دی. په کې پی کې شه ماشاءالله ډېر د خدای ذخایر دریافت کېږي او ډېر د ذخایر نه ملامل د معدنیات نه ملامل زوی دا یو دغه. خو افسوس کوم چې د میش چې کیم ذخایر دی به هغه داسې په پټه چاکه چور دروازه سه هغه چې کیمه دو یا پنجاب ته ورسې شي یا سند ته ورسې شي یا بل زوی ته ورسې شي چې په هغه ځای داسې معتبرون وي او میش ته خپل پاته نه لګي چې میش ذخایر چل لوړل. نن خوشاین خبره دغه دو د خوشحالي خبره دغه دو چې د بانی ټول کومینه په یو خلو نوستی کا وزیر دی کا بانسی دی ټول په یو خلو باندې نوستی او په یو خبره باندې رټل شوې دي او زه په دا باندې داد ور کوم د بانی مشورونه ته د بانی قوم ته د بانی چې سمرا یا خلک تی هغه ټول ته داد ور کوم او دغه د کامیابی علامت ته د خوشحالي علامت ته د خوشحالي د آینده د نسل د خوشحالي یو دور شریکاوین کا ده دغه ورځ نه او ان شاء الله چې کله یا دغه کومینه په یوزو شي نو دغه طاقت چې ده هغه ته ریاستینه نه چې ډېر سن شي وته تام کېدای. تو سه ډېره مهرباني. والسلام.